بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. دا سورت یاسین د دې سورت نوم دی، مکی سورت ته. د دې 83 آیتونه دي او 15 پکې رکوګانې دي. دې ته د قرآن مجید زړه ویلی کېږي. دې کې د توحید، د قرآن د حقانیت او د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت ذکر په ډېر واضح انداز کې راغلی دی او د کفارو د مشرکانو د هغې د عذابونو ذکر دی. دا یاسین لفظ قرآن مجید کې د ډېرو سورتونو د یو کم 13 سورتونو په اول کې دا سه الفاظ راغلي دي چې دې ته حروف مقطعات وایي. الف لام میم، الف لام را، طه، یاسین. نو دې کې د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې د دې معنا د الله او د نبی علیه الصلاة والسلام په منځ کې یو راز دی. اخوا د دې لټون نه دی پکار، خو د زمانې تېرېدو سره خلک اعتراضونه کوي چې دا لا څنګه کتاب دی چې د دې د الفاظو معنا نشته. معنا شته خو معلومه نه ده. نو بعضې علماو دا ویلي دي چې دا څومره حروف مقطعات چې دي نو دا د الله نومونه دي. یو خو د الله مشهور نومونه دي، یو کم سل. دین علاوه ډیر نومونه د الله تعالی دی په زرګونو باندې چې هغه قرآن مجید کې ذکر نه دي. سابقه کتابونو کې، مخکینو کتابونو کې د هغې ذکر راغلی و. دا یاسین یا دا نور حروف مقطعات هم د الله په نومونو کې دي، شمار دي. او بعض علما دریم خبره داسې کوي چې دا کومه حروف مقطعات راغلي دي نو هر یو ټکی لکه الف لام میم دا د الله د مختلفو نومونو نه راغستې شوي دي. نو دا یاسین هم دغسې دی. دا یا په دې کې حرف ندا دی، سړی چې په اواز چاته کوي. او دا سین دا د الله نوم دی او د الله په نومونو کې بیا چې کومه دی نو د سمیع لفظ نه راغستی شوی دی. ای اوریدونکیه، نو الله خو اوریدونکی دی، گویا د الله نوم شو. څلورمه خبره په دې کې دا ده چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام نوم دی. الله جل شانه نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب کوي، مخاطبه ورته کوي، الله ورته آواز کوي. او د بنو تمیمو په نسبت باندې دا سین چې کوم دی لفظ دا د سردار دپاره مستعملیږي. نو سردار نه مراد هم نبی علیه الصلاة والسلام دی. نو یا د نبی علیه السلام دا سین د نبی علیه السلام نوم دی او یا دا سین سردار ته ویلی کېږي نو دا د نبی علیه السلام نوم دی. هر څنګه چې دا خدا د حروف مقطعاتو متعلق مخکې خبرې تېرې شوي دي. الله قسم کوي قرآن مجید باندې. الله پاک ته د قسم ضرورت نشته دی. دا قسم
د دې عرف په بنا باندې کوي او تاکید سړی خبره مؤکده کوي کلکوي او خبره محکمه کوي نو خلک ورسره قسم وکي د مخاطب او چاته چې خبره کوي نو هغه ته خبره په یقین سره راشي چې او دا ګوره دی قسم کوي او قسم د څه خبرې کوي قرآن مجید باندې چې ته الله پاک رسول او پیغمبر لیږلی او په درسته او صحیح لار باندې د دې خبرې قسم کوي چې دا قرآن مجید حق دی او دا الله د طرفه چې کوم دی نو نازل شوی دی نو دا د رسالت هغه اثبات پکې هم راغی د پیغمبرۍ اثبات پکې هم راغی او دارنګې چې کومه دی د قرآن مجید اثبات پکې هم راغی ځکه چې دا قرآن د الله د طرف نه راغلی نازل شوی دی جبریل علیه السلام چې کوم دی هغه راوړی دی د دې صورت ډېر فضایل راغلی دي د ټولو نه لوی فضیلت دا دی سړی د سار د مانځه نه وروسته وایي نو الله پاک به دی د عذاب قبر نه محفوظ کی او یو حدیث کې داسې راغلی دي چې څوک دا سار مالی وایي د مانځه نه وروستو نو ټوله ورځ به دا صورت د ده دپاره کافي شي یعنی د مصائبو تکالیفو او د مشکلاتو نه به الله پاک حفاظت نصیب کی لکه څنګه چې صورت ملک دی سړی پابندۍ سره د ماسخوتن د مانځه نه وروسته وایي نو د قبر د عذاب نه به الله بچ کی نو دغه رنګې صورت یاسین دا هم دی فرمایي الله یاسین والقرآن الحکیم قسم می دی پاغه قرآن حکمت والا محکم حکیم محکم حکمت والا حکیم پوخ کلک مضبوط انک لمن المرسلین بشکیت د رسولانو نه یعنی چې څنګه مخکې الله پاک پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي نو داسې ته هم د هغوی په شانتې او پیغمبري خو شان او مرتبه د نبی علیه السلام د نورو پیغمبرانو نه اوچته ده اوله مرتبه ده د نبی علیه السلام په انبیاو علیهم السلامو کې الله نه پسې مقام او مرتبه ده دویمه مرتبه ده حضرت ابراهیم علیه السلام ده او دریمه مرتبه چې کوم دی په انبیاو کې د موسی علیه السلام ده علی صراط مستقیم یہ ته په لاره برابر باندې یعنی په هغه لار باندې چې هغه دین الله ته تللی ده هغه جنت ته چې کوم دی هغه لار تللی ده تنزیل العزیز الرحیم دا قرآن نازل کړی شوی دا هغه الله د طرف نه چې غالب او رحم والا دی تنزیل منزل په معنا باندې نازل کړی شوی تنزیل دا مصدر دی لتنذر قوما ما انذر د پاره دی چې ویرې ته هغه قوم ما انذر آباؤهم چې نه دي یرولی شوي پلار نیکه د دوی فهم غافلون نو دوی غافل او بې خبره دي دا یاد وساتئ چې د یعقوب علیه السلام نه وروستو د انبیاو چې کومه سلسله شروع شوې وه نو بني اسرائیلو کې د عیسی علیه السلام د زمانې پورې 4,000 انبیا علیهم السلام راغلي او دا بني اسماعیل چې کوم د مکې مکرمې خلک و د اسماعیل علیه السلام اولادو نو دی کې بل پیغمبر نو راغلی او دا خلک د ابراهیم علیه السلام په دین باندې عمل کوونکي وو او په هغه طریقه باندې چې کوم دی نو هغې باقاعده موحدینو د نبی علیه السلام د پیدا کېدو نه 2,500 کاله مخکې عمرو بن لحی یو بدبخته انسانو هغه ولګېده او هغه د خلکو کې بت پرستی شروع کړه نو د نبی علیه السلام د پیدا کېدو نه 2,500 کاله مخکې دا بت پرستی شروع شوه خلکو اکا دوکا بت پرستی کوله اکثریت خلک چې کوم دی نو هغه په توحید باندې و بیا ورو دا خبره عامه شوه نو دا شرک بیا دون عام شو چې د یو کار دپاره خلکو ځان له بوتان جوړ کړو د شرک په دغه زمانه کې هم بعضې خلک داسې وو چې هغوی نه شرک کړی و نه هغوی شراب څښلي وو نه هغوی زنا کړې وه د
دغه چې کوم دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر دی هغه د شرک خلاف او دارنګ قصی ابن کلاب چې د نبی علیہ السلام په نیکانو کې راغلی دی هغه د شرک خلاف هغه به دا خلک په توحید باندې را جمع کول او دا هر هفته کې یو ورځ د هغې دپاره مقرره کړې وه هغې ته به د توحید تعلیم ورکو او د ښه اخلاقو تعلیم به ورته ورکو د دې تعلیم به ورکو چې تاسو شراب مسکئ دا عقل بربادوي تاسو زنا مه کوئ دا نسب چې کوم دی نو ختموي او بربادوي نو د شرک په زمانه کې ډېر خلک داسې وو چا باقاعده د توحید قایلو د یو الله پاک منونکي نو بیا الله جل شانه دغه خلکو ته پیغمبر نو را لیږلی اول پیغمبر چې دغه قوم ته راغی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لتنذر قوما د پاره دی چې ویرې ته هغه قوم ما انذر آباؤهم چې نه دي یرولی شوي پلار نیکه د دوی فهم غافلون نو دوی بې خبره دي لقد حق القول په تحقیق سره ثابته شوې ده خبره وینا حکم د الله علی اکثرهم په اکثرو د دوی باندې فهم لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي خبره پې دا ثابته شوې ده چې دوی مسلسل په دې ګناه کې اخته دي نو یو ګناه بل ګناه بل ګناه د دې په وجه باندې د دوی دا زړونه تور شوي دي لکه څنګه چې سورت بقره کې الله ختم الله علی قلوبهم الله یې په زړونو مهر وهلی نو دا معنا نه ده چې ګینې الله یې هدایت ته نه پرېږدي الله ورته انبیا علیهم السلام را لیږلي دي خو دوی مسلسل نافرمانیانې کړي دي نو د هغې نتیجه دا راوتې ده چې دوی دا زړونه داسې کلک شوي او تور شوي دي چې بیا د حق په هغې باندې اثر نه کېږي انا جعلنا فی اعناقهم بېشکه ګرځولي دي مونږ په سټونو د دوی کې اغلالا کړی فهي الی الاذقان نو دا دي د زنو پورې فهم مقمحون نو دوی اوچتونکي دي سرونو خپل لکه دا سړی کړی دی راته واچوي نو دا سر یې داسې پورته شي نو ورته دې ته لاندې هغه لار نه ښکاري دا یو حسي مثال پیش کړ اصل مقصد دا دی چې دوی د دې خپل نافرمانو په وجه په تکبر کې دومره اوچت شوي چې دوی ته لاندې څه ښکاري نه لاندې نه ګوري بلکې د خپل تکبر په وجه باندې بره ګوري وجعلنا من بین ایدیهم او ګرځولي مونږه مخکې د دوی نه صدن دیوال ومن خلفهم او وروسته د دوی نه صدن دیوال فاغشیناهم نو پټ کړي مونږ دوی لره فهم لا یبصرون نو دوی نه ویني مخکې وروسته د دیوال نه مطلب دا دی چې دوی ته هغه ظاهري دیوال نه دی بلکې د دوی په عقل باندې پرده راغلې ده د دوی په سترګو باندې پرده راغلې ده د دوی په زړونو باندې مهرونه والی شوي دي نو دوی ته مخکې وروستو څه نه ښکاري وسواء علیهم برابر ده په دوی انذرتهم که یری ته دوی لره ام لم تنذرهم یا نه یری دوی لره لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي انما تنذر بېشکه یری ته من هغه څوک اتبع الذکر چې تابعداري وکړه د نصیحت یعنې هغه خلک ستا د یرولو نه چې د قیامت په ورځ به عذاب درته میلاویږي فایده هغه خلک اخلي چې هغه د قرآن تابعداري کوي ذکر نه مراد قرآن هم دی او د ذکر نه مراد چې کوم دی نصیحت وغیره هم دی وخشی الرحمن او یریږي د الله نه بالغیب په حالت د غیب الله یې لیدلی نه دی دوزخ یې لیدلی نه دی جنت یې لیدلی نه دی خو یریږي فبشره نو زیری ورکړه ده ته بمغفرت په بخنې سره و اجر کریم او په اجر لوی سره عزت والا اجر داسې اجر چې په هغې کې دې عزت مې چې دا خلک د الله نه یریږي انا نحن نحیي الموتى بېشکه مونږ ژوندي کوو مړو لره ونکتب لیکو مونږه ما هغه قدمو چې مخکې لیږلي دوی و آثارهم او وروستو نشانات د دوی یعنې مخکې کوم اعمال ښه لیږلي بدې لیږلي هغه الله پاک په علم کې دي او الله پاک چې کوم دی نو هغه لیکلي د فرشتو په ذریعه فرشتې ورته مقرر کړي او یا وروستو د دوی نه څه پاتې شي نو وروستو کله داسې به وي چې ښه عمل به پاتې شي لکه صدقه جاریه کله به داسې چې بد عمل به پاتې شي هغه عمل چې هغه خراب عمل
ما حدیث مبارک کې راغلی من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها. چا د یو ښه عمل بنیاد کې خود نو دته به اجر ملاویږي چې څومره وروستو خلک په عمل کوي هغه ته به هغه اجر او ثواب زی. چا د بد عمل بنیاد کې خود نو د هغې سزا به دته هم ملاویږي او چې دغه د ده په نقش قدم باندې څوک ځي نو هغه ته به هم هغه سزا او د هغې هغه نقصان به ورته ملاویږي. وکل شیء احصیناه، هر شی شمار کړی مونږ دغې لره لیکلی مونږ دغې لره. دا په معنا د شمار او د کتابت د دواړو راځي. فی امام مبین، په هغه کتاب ظاهر کې. امام اصل کې دا خو پیشوا ته ویلی کېږي، مراد د دې نه هغه لوح محفوظ دی چې د دې ټولو کتابونو د ټولو عملنامو گویا پیشوا او مشر دی. یاسین، الله عالم دی په معنا د دې حروف. والقرآن الحکیم، قسم می دی په قرآن حکمت والا. انک لمن المرسلین، بېشکه یې ته د پیغمبرانو نه. علی صراط مستقیم، یې په لاره برابره. تنزیل العزیز الرحیم، دا قرآن نازل کړی شوی دی د طرف د الله نه چې غالب او رحم والا دی. لتنذر قوما، د پاره دی چې ویرې ته هغه قوم ما انذر آباؤهم چې نه دي یرولی شوي پلار نیکه د دوی. فهم غافلون، نو دوی بې خبره دي. لقد حق القول، په تحقیق سره ثابته شوې ده وینا. علی اکثرهم، په زیاتو د دوی باندې. فهم لا یؤمنون، نو دوی ایمان نه راوړي. انا جعلنا فی اعناقهم، بېشکه ګرځولي مونږه په سټونو د دوی کې اغلالا کړی. فهي الی الاذقان، نو دا دی د زنو پورې. فهم مقمحون، نو دوی اوچت کتونکي دي. وجعلنا من بین ایدیهم، ګرځولي دي مونږه مخکې د دوی نه، ګرځولی مونږه مخکې د دوی نه سدن دیوال. ومن خلفهم سدن، او وروسته د دوی نه دیوال. فاغشیناهم، نو پټ کړي مونږه دوی لره. فهم لا یبصرون، نو دوی نینی. وسواء علیهم، برابر د په دوی باندې. انذرتهم، که یری ته دوی لره. ام لم تنذرهم، یا نه یری ته دوی لره. لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. انما تنذر من اتبع الذکر، بېشکه یری ته هغه څوک چې تابعداري وکړه د نصیحت یا د قرآن. وخشي الرحمن، او ویرېد دی د الله نه. بالغیب، په حالت د غیب کې. فبشرو، نو زیری ورکړه ده ته. بمغفرة، په بخښنې سره. و اجر کریم، او په اجر عزت والا سره. انا نحن نحيي الموتى، بېشکه ژوندي کوو مونږه مړو لره. ونکتبو، لیکو مونږه ما هغه قدمو چې مخکې لیږلي دي. و آثارهم، مخکې لیږلي دوی. و آثارهم، او چې وروستو نشانات د دوی دي. وکل شیء احصیناه، او هر شی شمار کړی دی مونږه دغې لره. فی امام مبین، په هغه عملنامه ظاهره کې. صدق الله. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة